بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو وطنوالو، د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته که هغه د دنیا په کوم ګوټ کې هم مشته دي د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. ګرانو وطنوالو، چې څنګه ما تاسو ته خبر درکړی و چې په دنیا کې کومه نوې لویه لوبه روانه ده، نو زه به د هغې په باره کې یعنې د نیو ګریډ ګیم په سلسله کې تاسو ته خبرې کوم. نو ځکه اوس زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د افغانستان جغرافیایي حالت څه داسې دی چې د هغې په وجه په مختلفو وختونو کې د دنیا مختلفو هیوادونو په موږ باندې راغلي دي او د خپلو ګټو دپاره په موږ جنګونه راتپلي دي. زه به ډېر وړاندې نه ځم، خو زه به د 19مې صدۍ نه راونیسم چې په دغه وخت کې په جنوبي ایشیا او په مرکزي اسیا کې دوه استعماري طاقتونه د یو بل سره مشت ګریوان وو، چې یو استعماري طاقت برطانیه وه او بل استعماري طاقت روس وو. په 19مه صدۍ عیسویه کې برطانوي استعمار په هندوستان باندې خېټه اچولې وه او د روس د استعمار مرکزي اسیا نه خپې راچاپېره کړې وې. د روسي استعمار دا خیال و چې هسې نه چې برطانوي استعمار د تجارت په غرض مرکزي اسیا ته راننوځي او په مرکزي اسیا کې چې کوم مسلمان ریاستونه دي هغه چېرته د روس خلاف راپا نه روي. او برطانوي استعمار ویل چې هسې نه چې روس استعمار برطانوي هند ته خپې راوغځوي او زما سره د هندوستان په دې دولت کې ځان شریکوال کړي. د برطانوي استعمار دا خواهش و چې د هندوستان د سرو زرو مرغۍ چې کومه مونږ په پنجره کې ځان ته بنده کړې ده چې دا صرف او صرف هم مونږ ته چخیږي. او دغسې د دې دواړو استعماري طاقتونو په منځ کې یوه لوبه شروع شوې وه چې هغې ته به یې لویه لوبه وي، یعنې ګریټ گیم. په 12 د دسمبر کال 1830 کې د هندوستان د کنټرول کولو دپاره چې کوم بورډ جوړ شوی و، د هغې بورډ رئیس لارډ ایلنبرو. هغه د هغه وخت ګورنر جنرال لارډ ویلیام بنټنګ ته وویل چې د خیوا د امارت سره د تجارت په نوم باندې لاره خلاصه کړي، ځکه چې د برطانوي استعمار همیشه دا پالیسي وه چې د تجارت په بهانه به یو هیواد ته لاړل او بیا به یې په مزه مزه قبضه وکړه، لکه څنګه چې د ایسټ انډین کمپني په نوم باندې هندوستان ته راغلل او بیا د هندوستان نه خپې راچاپېره کړې. خو روسي استعمار د برطانوي استعمار دې پالیسۍ ته ښه چمتو ولاړ و. خو د بدبختۍ نه د روسي استعمار او د برطانوي استعمار په منځ کې افغانستان پروت و. نو دې دواړو استعماري طاقتونو یو د بل سره مخامخ جنګېدل نه غوښتل او د افغانستان نه میدان جنګ جوړ کړی و. نو دواړو په افغانستان کې پراکسي وار ته دوام ورکړی و. خو زه نور په تفصیل کې نه ځم او زه به دویمې نوې لویې لوبې ته راشم، یعنې نیو ګریټ گیم. ګرانو وطنوالو، په اولنۍ لویه لوبه کې او په نوې لویه لوبه کې دوه بنیادي فرقونه دا دي چې په اولنۍ لویه لوبه کې لکه څنګه چې ما وویل دوه لوبغاړي وو، روسي استعمار او برطانوي استعمار. خو په نننۍ نوې لویه لوبه کې د برطانوي استعمار د هغې ځای امریکې نیولی دی او د روس سره چین، ترکی، ایران او پاکستان یو ځای شوي دي. او د دې نه علاوه لوی لوی کارپوریشنز هم د خپلو معاشي ګټو په خاطر په دې نوې لوبه کې شامل دي. بله دا چې په اولنۍ لویه لوبه کې د هندوستان په مال و دولت خپلې خپې مضبوطول وو او په مرکزي اسیا خپل تسلط قایمول وو. خو په دویمه نوې لویه لوبه کې د مرکزي اسیا او د کیسپین سمندر د علاقو انرژي یعنې ګیس او تیل په نظر کې ساتل شوي دي. مطلب دا دی چې نوې لویه لوبه د ګیس او د تیلو نه تاویږي. ګرانو وطنوالو، د بیل کلینټن د انرژي سکرټر بیل ریچارډسن دا خبره کړې وه چې پکار ده چې موږ د خپلې انرژۍ حفاظت وکړو چې امریکې ته په مستقبل کې د انرژۍ په باره کې څه مسله جوړه نه شي. نو هغوی په دنیا کې د انرژي یعنې د تیلو او د ګیس سرچینې لټول شروع کړل چې هغوی ته د مرکزي اسیا او د کیسپین سمندر سیمې په نظر راغلي. کیسپین سمندر د دنیا د ټولو نه لوی په ځمکه کې دننه تالاب دی. د کیسپین سمندر سیمې 80 کاله
د شوروي اتحاد په وخت کې بالکل د دنیا نه پټ ساتل شوی وي او دې ته به بلیک هول اف دی ورلد وي، یعنی د دنیا تور سوری. شوروي اتحاد به یو غیر ملکی ته دې ځای ته د تلو اجازه بالکل نه ورکوي چې د دې ځای سیل وکړي، ځکه چې په دې علاقه کې د تیلو او د ګیس ډېرې لویې ذخیرې پرتې دي. د کاسپین سمندر په ویښ او په غاړو کې د 500 نه واخله تر د 110 میلیارډ بیرلو پورې تیل پراته دي او د یو اویا نه واخله تر د 430 ټریلیون کیوبیک فیټ قدرتي ګیس پکې پروت دی. خو دا تیل او ګیس هم دغسې بند پراته دي او په دې هیڅ کار نه دی شوی. ګرانو وطنوالو، صرف په قزاقستان او آذربایجان کې 130 میلیارډ بیرل تیل پراته دي چې هغه د امریکا د خپل تیلو د سرچینو نه 3 چنده سیوا دي. خو په کال 1992 کې د شوروي اتحاد د ماتېدو نه پس د نورو هیوادونو نه علاوه د مرکزي اسیا او کافکاس 8 هیوادونه هم آزاد شو، یعنی ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، کرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان، آرمینیا او جورجیا چې هغه ټول د دې تیلو او ګیس سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اړیکې لري. ډیک چینی چې هغه د خپل د تیلو د کمپنۍ هالی برټن مشر هم وو، په کال 1998 کې په واشنگټن ډي سي کې د تیلو د کارخانو مشرانو ته په بیانیه کې وایي چې ما چېرته تصور هم نه کړی چې د کاسپین علاقه به د دنیا په سطح د انرژۍ په حواله د ستراتیژیکي په لحاظ سره دومره اهم ځای منځته راځي. بیا چې کله جارج ډبلیو بوش په 20 د جنوري کال 2001 کې د امریکای رئیس جمهور شو، نو هغه ډیک چینی خپل مرستیال یعنی وایس پریزیډنټ وټاکلو. د بوش هم د تیلو خپل کمپنی و چې نوم یې و ټکسن آیل. بیا په مای کال 2001 کې ډیک چینی خپل د قومي انرژي پالیسي ریپورت وړاندې کو چې د راتلونکي 15 کالو لپاره به مونږ د خپل انرژي حفاظت څنګه کوو. د دې لپاره چې کوم کمیشن جوړ شوی و، نو د هغه وخت د امریکای د دولت سکرټر کولن پاول هم د هغې ممبر و. هغه کمیشن یو ریپورت وړاندې کړو چې رئیس جمهور جارج ډبلیو بوش خپل تجارت او بهرنۍ پالیسي د خپل انرژي د حفاظت لپاره اولنی هدف وټاکلو. خو د هغې نه مخکې چې هر کله په اګست کال 1990 کې صدام حسین په کویت ورخته چې په هغه وخت کې بوش سینیر یعنی مشر بوش د امریکای رئیس جمهور وو، نو د امریکای په مشرۍ کې اتحادیانو صدام حسین د کویت نه وویستو. خو د هغه وخت نه پس امریکا دا فیصله کړې وه چې د خلیج په علاقه کې د امریکای فوج هم وي او د امریکای چې کومه 15مه بحري بیړه په خلیج فارس کې موجود ده چې هغه د ابنای هرمز د لارې حفاظت وکړي. نو دا ابنای هرمز کومه لار ده؟ نو په دې به زه لږ ساعت پس تاسو ته خبرې کوم. ګرانو وطنوالو، د دې ابنای هرمز د لارې د حفاظت لپاره په کویت کې د فوجي بیس او په خلیج فارس کې په 15مه بحري بیړه د کال 50 میلیارډ ډالر خرچ راځي. حالانکه د ابنای هرمز او د منځني ختیځ د کنټرول کولو لپاره امریکای په بحرین کې د ډیګو ګارشیا په جزیره کې د بحري او هوایي قواو یو لوی بیس د مخکې نه جوړ کړی و. خو په کویت د قبضې کېدو او بیا آزادېدو نه پس امریکای او اتحادیانو دا ضروري ګڼله چې د ابنای هرمز حفاظت ډېر په ښه طریقه باندې وشي. بیا چې کله په کال 2003 کې د صدام حسین دولت د منځ نه وړل کېدلو، نو په هغې 80 میلیارډ ډالر خرچه راغله. خو د امریکای په منځني ختیځ کې د دومره کوششونو او خرچو صرف وجه دا وه چې د خپل انرژۍ حفاظت وکړي، ځکه چې امریکا د ټولو نه زیات تیل د منځني ختیځ نه امپورټ کوي. په 2 نمبر د کاناډا نه، په 3 نمبر د وینزویلا نه او په 4 نمبر د میکسیکو نه امپورټ کوي. امریکا د ورځې 21 میلیونه بیرل تیل امپورټ کوي چې د هغې 15 حصه د منځني ختیځ نه راځي. خو دا تیل د امریکای نیم ضرورت پوره کوي، باقي امریکا د خپل تیلو نه کار اخلي. خو د کال 2020 پورې به د امریکای د خپل تیلو په پیداوار کې 12% کمی راځي. نو بیا به امریکا په 3 برخو کې په 2 برخې تیل دوی د دنیا نه امپورټ کوي. د دې نه علاوه 2 نور هیوادونه چین او هندوستان
د هغوی د معاشي ترقۍ په وجه به هغوی هم د دنیوي مارکیټ نه ډېر تیل د خپلو ضرورتو دپاره اخلي. ګرانو وطنوالو، اوس په دنیا کې د ورځې 3 میلیونه بیرل تیل استعمالیږي، خو په کال 2020 کې به د ورځې په دنیا کې د تیلو استعمال 90 میلیونه بیرلو ته ورسي. بل اړخ ته په منځني ختیځ کې به هم د تیلو چې کوم کویان دي هغه په مزه مزه اوچیږي. نو اوپیک به د دنیا د مارکیټ نه 80% نه زیات د تیلو سپلای شروع کوي. اوپیک دا د ارګنایزیشن اف د پټرولیم ایکسپورټینګ کنټریز. خو چونکې سعودي عربیا د دنیا په 4مه حصہ تیلو باندې ناسته ده، نو په دې وجه د دنیا د تیلو مارکیټ په د سعودي عرب په لاس کې وي. اوس سعودي عربیا د ورځې 8 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي او هغه څه وخت هم دا تیل د 9 میلیونه بیرل تیلو پر رسول شي، خو هغه به دا کار ونه کړي ځکه چې سپلای کم شي نو ډیماند زیات شي. دا د بزنس اصول دي او چې ډیماند سیوا شي نو قیمتونه اسمان ته ورسي. نو امریکا او نور د غرب هیوادونه دا چرې هم نه غواړي چې د دنیا د تیلو قیمت د سعودي عرب په لاس باندې او د هغې په مرضیه باندې چلیږي. خو د دې نه علاوه د امریکې سره بل هم یو ډېر لوی فکر دی. که چیرې په سعودي عربیا کې د ایران په شان یو داسې دولت راشي چې هغه د امریکا او یا د نورو مغربي هیوادونو خلاف وي، نو بیا به څه کېږي؟ ملګرو، څکه چې په کال 1909 کې په ایران کې بنیاد پرسته ټوله په اقتدار کې راغله، نو 4.3 میلیونه بیرل خام تیل د دنیا د مارکیټ نه په یو شپه کې غیب شو. نو په دې وجه امریکې دلته سوچ وکړو چې موږ له په دنیا کې داسې نور ځایونه کتل پکار دي چې موږ صرف د سعودي عرب لاسته ناست نه یو. نو پکار ده چې موږ یو بدیل پیدا کړو. خو چې دوی په دنیا نظر واچو نو مرکزي اسیا او د کیسپین سمندر علاقې ورته په نظر راغلي چې د هغې په باره کې هم هغه د بیل کلینټن انرژي سکرټر بیل ریچارډسن وایي چې زموږ د انرژۍ د حفاظت په پلان کې مرکزي اسیا او کیسپین سمندر ډېر زیات فټ راغلی دی او دغسې به موږ د انرژۍ مختلف سپلایرز ولرو او یوازې په سعودي عرب باندې به تکیه نه کوو. خو بل اړخ ته هغه وایي که زموږ په دې پلان کې څوک هم راځي چې زموږ پلان تر سره نشي نو موږ به په هرې طریقه چې وي د هغوی مخنیوه کوو. په کال 1999 کې د بیل کلینټن د دولت دویم سکرټر سټروپ سټالبوټ ویلي و که د کیسپین سمندر علاقه د داسې مذهبي یا سیاسي انتها پسندو په لاس کې پریوته چې هغه د امریکې خلاف وي نو دا به د امریکې دپاره ډېره زیاته د تشویش خبره وي ځکه چې دا علاقه په 200 میلیارده بیرلو تیلو باندې نسته ده. نو پکار ده چې دا علاقه د امریکې د لاسه ونځي. نو په داسې حالاتو کې که په دغه علاقه د امریکې څومره خرچه هم راځي نو کمه ده، خو چې د علاقه د امریکې د مخالفو په لاس کې ورنشي. ګرانو وطنوالو، بل طرف ته د یورپ ټولو هیوادونو ته د روس نه ګیس ځي او روس په هغوی هر وخت د سلمون اسمان ډبوي چې نن در باندې ګیس بندوو او سبا در باندې ګیس بندوو. نو یورپ هم د خپل ګیس د سپلای لپاره بدیل ګوري. نو دلته د امریکې او د یورپ ګټې سره شریک دي. خو دلته اوس بله مسله را پیښه شوه. ځای خو پیدا شو چې انرژي چېرته پرته ده، خو اوس به دې ته امریکا او د هغې اتحادیان څنګه رسي ځکه چې کیسپین سمندر د افغانستان په شان بهر ته لار نه لري چې کومې نږدې بندرګاه دي ورته هغې ته 1000 میله لاره ده. نو دلته اوس د تیلو او د ګیس د پایپ لاینونو ضرورت پیښ شو، خو هغه به په کومو لارو تېرېږي؟ دا اوس دنیا ته یو ډېر لوی دردسر جوړ شوی دی. ګرانو وطنوالو، د شوروي اتحاد د ماتېدو نه مخکې به دا ټول پایپ لاینونه شمال طرف ته تلل او هغه به د روس په سینه باندې تېرېدل او اوس روس دا غواړي چې دا پایپ لاینونه دي هم په هغه اړخ باندې تیر شي، خو امریکا دا نه غواړي ځکه چې بیا به د مرکزي اسیا او د کافکاز نوې آزاد شوي هیوادونه د روس پر همکرم باندې پاتې شي. د جنوب اړخ ته چې کوم پایپ لاینونه به تیریږي نو هغه به د ایران بندرګاه ته رسي، نو هغه هم امریکا نه غواړي ځکه چې د ایران سره د امریکې د تعلق ښه نه دی. د مشرق اړخ ته چې کوم به پایپ لاینونه به ځي نو هغه به د چین اړخ ته ځي، هغه به د چین د سنجیانګ د صوبې د یوګور د مسلمانانو په علاقه تیریږي چې په هغې به د قزاقستان تیل د شنګهایي بندرګاه ته ځي، خو هغه هم امریکا نه غواړي ځکه چې چین په نوې لویه لوبه کې د امریکې خلاف دی. نو ځکه د یوګور د مسلمانانو د چین خلاف هلو ځلو ته لمن وهل کېږي
او هلته حالات هر وخت خراب وي. خو بل اړخ ته امریکا غواړي چې د تیلو او ګیس دا پایپ لاینونه دي د مغرب په لور لاړ شي، یعنی د آذربایجان د پلازمینې باکونه دي پایپ لاینونه شروع شي او د جارجیا په سیمه دي تیر شي او په میډیټرینین سمندر کې دي چې د ترکی کومه بندرګاه ده سیان، نو هغه ته دي ورسي او بیا دي د دنیا مارکیټ ته د تیلو او ګیس سپلای د هم د دې سیان د بندرګاه شروع شي. د دې پایپ لاین لپاره په 13 نومبر کال 1999 کې بیل کلینټن د آذربایجان، جارجیا او د ترکی سره یو معاهده په استنبول کې لاسلیک کړې وه. ګرانو ملګرو، دلته د نوې لوبې یو بل لوی لوبغاړی روس هم په قلار نه دی ناست او په جارجیا او آذربایجان کې ګوتې وهل شروع کړل چې د امریکې پلان ناکام کړي. د جارجیا نه یوه ټوټه د ابخازیه په نوم او بله ټوټه د اسیتیا په نوم باندې جدا کړه چې د جارجیا طاقت بالکل ختم کړي. په جارجیا کې د روس 3 فوجي بیسونه دي. جارجیا ورته وایي چې اوزه، خو روس ښه په بدمعشه سره هغلته ناست دی او د تلو نوم په خولې نه اخلي. بل اړخ ته روس د ارمینیا او آذربایجان په منځ کې د نګورني کراباخ په علاقه جنگ ته لمن وهل شروع کړل. ارمینیا له د 1 میلیارډ ډالر وسله ورکړه او دغسې په مرکزی اسیا، کافکاز او د کیسپین سمندر په سیمه کې یوه ګرمه لوبه شروع شوه. ګرانو وطنوالو، خو د دې نوې لوبې لوی لوبغاړي چې کوم د امریکې خلاف دي هغه ایران، ترکی، چین او روس د مرکزی اسیا او د کیسپین سمندر سره بالکل نږدې پراته دي. او بل اړخ ته پاکستان دوی سره طالبان په میز کېنول چې په افغانستان کې د امریکې ستراتیژیکي ګټې کامیابي ونشي، ځکه چې روس، چین او ایران وایي چې داعش د امریکې پروژه ده. د طالبانو د روس، ایران، چین او پاکستان سره په 3 خبرو معامله شوې ده. یوه دا ده چې طالبان به په افغانستان کې د دوی د ګټو خیال ساتي. دویمه، دوی به په افغانستان کې داسې تنظیمونو ته د شتون اجازه نه ورکوي چې هغه د روس، چین، ایران او پاکستان خلاف وي. او درېیمه دا چې دوی به د امریکې خلاف په افغانستان کې جنګیږي. دغه وجه ده چې دا 4 هیوادونه د طالبانو هر قسم مرسته کوي، پیسې ورکوي، وسله هم ورکوي او ټریننګ هم ورکوي. او په دې کې د پاکستان نور هم ډېرې ګټې دي چې په افغانستان کې چرته هم امن را نشي او افغانستان دومره تباه برباد او کمزوري شي چې د پاکستان نه د اباسین پورې د خپلې خاورې تپوس ونه کړی شي. ګرانو وطنوالو، خو لکه چې څنګه موږ ته پته ده امریکا هم د دې لوی لوبې یو ډېر لوی لوبغاړی دی. نو د هغه دپاره هم په دې سیمه کې چېرته کېناستل پکار وو. اول خو امریکې د ازبکستان سره خبرې وکړې او هغوی ورله په خان آباد کې د بیس جوړولو اجازت ورکړو، خو بیا هغه بیس ورله ازبکستان بند کړو. بیا یې په کرګیزستان کې هم بیس جوړ کړو، خو کرګیزستان ورله هم هغه بیس بیا بند کړو. خو هر کله چې په کال 2001 کې په امریکا کې د سپتمبر د 11 واقعه پیښه شوه، نو هم په دغه کال په 9 د اکتوبر امریکې او د هغوی اتحادیانو په افغانستان حمله وکړه او دغسې دوی دې سیمې ته د راتلو بهانه پیدا کړه او وجه دا وښودله چې په افغانستان کې د دهشتګردۍ ټریننګ کیمپونه وو او د طالبانو دولت به د هغوی کومک کوو او هغه دهشتګرد په دنیا کې د دهشتګردۍ کولې چې مثال د امریکې د 11 سپتمبر واقع ده. او بیا ویل چې په افغانستان کې د ښځو سره ډېر ظلم کیږي، نو د هغوی کومک به هم موږ کوو. او دغسې په دې سیمه کې د امریکې او د هغوی اتحادیانو ته یوه بهانه په لاس ورغله چې په افغانستان حمله وکړي او مرکزي اسیا او کیسپین سمندر ته ځانونه رانږدې کړي. ګرانو وطنوالو، خو دلته یو سوال پیدا کیږي، هم دغه دهشتګردو پټځایونه ټریننګ کیمپونه خو په پاکستان کې هم وو او اوس هم دي. هغه ټول دهشتګردۍ په افغانستان کې د پاکستان د فوج او آیسای د کومک او هدایاتو د لاندې کېدلې او د پاکستان هغه جنایتکارۍ تر اوسه پورې روانې دي په افغانستان کې کیږي. نو بیا ولې په پاکستان حمله ونه شوه؟ په بلوچستان کې صرف د شمسي هوایي اډې نه امریکې 55,500 د جهازونو حملې په افغانستان کړي دي، خو د افغانستان 9 هوایي اډې چې کومې امریکې له افغانستان ورکړي دي د هغې نه په پاکستان یو حمله هم نه شوه. دا ډېره د افسوس او د تشویش خبره ده. او آیا دا 9 بیسونه په طالبانو د حملو دپاره جوړ شوي دي او که د خپلو ستراتیژیکي هدفونو ترسره کېدو دپاره جوړ شوي دي؟ ګرانو وطنوالو، اوس به موږ اصلي خبرې له راشو. اصلي خبره دا ده
چې د امریکای او د هغوی د اتحادیانو سره په دغه سیمه کې بغیر د افغانستان نه بل ځای پاتې نشو چې هغلته کینی. د کال 2004 نه تر د کال 2009 پورې د ناټو یو ستر سکتر و چې نوم یې جاب ډي هوپ شیفر و. هغه په شلم د مارچ کال 2008 کې په واشنگټن کې د جارج ډبلیو بوش سره ملاقات لتللی و. نو بیا هغه بروکینګ انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته بیانیه ورکوله. نو چې د سوال او جواب وخت راغی نو چا ترنه تپوس وکړو چې تاسو په افغانستان کې څه کوئ؟ تاسو هغلته ملت سازنه کوئ؟ تاسو د دولت په خپل خپو درول غواړئ؟ اخر تاسو هغلته څه کوئ؟ نو هغه ورته په جواب کې وایي چې نه، موږ ملت سازنه نه تللیو او نه دولت سازنه نه تللیو. که موږ دولت سازنه کوله خو د طالبانو سره به مو خبره کړې وه او خبره به خلاصه شوې وه. خو اصلي خبره دا ده چې افغانستان د دنیا په مخ یو داسې هیواد دی چې یو اړخ ته ایران پروت دی، بل اړخ ته مرکزي اسیا پرته ده، دریم اړخ ته چین پروت دی او څلورم اړخ ته پاکستان پروت دی. نو مونږه دغلته د خپلو ستراتیژیکي ګټو دپاره ناست یو. خو ګرانو وطنوالو، د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې د ناټو یو هیواد هم د دې خبرې مخالفت ونه کړو چې ګنې دې صحیح خبره نه کوي. ملګرو، په کال 1898 کې د برطانوي هند وایسرای لارډ جارج ناتانیل کرزن یو خبره کړې وه چې چا په افغانستان او مرکزي اسیا کنټرول وموندو لکه چې په ټوله دنیا دغه کنټرول راغی. په دنیا کې هیوادونه لګیاوي او د یو بل سره معاملې کوي. هر یو هیواد دا کوشش کوي چې خپل هیواد او د خپل ولس د ګټو په خاطر معاملې وکړي چې هغه په تاریخ کې ثبت شي چې چا د خپل وطن او د خپل ولس لپاره کومې معاملې کړي. اوس زه تاسو ته یو څو مثالونه درکول غواړم. په کال 1929 کې په مئی کې د امریکې د جنوبي ایشیا لپاره چې کوم مشر و د هغه نوم و آرنلډ هیر، او په هندوستان کې د امریکا د سفیر دویم سکرتر تامس ویل بمبئی ته چې اوس ورته ممبئی ویل شي د محمد علي جناح کور ته لاړل. نو د جناح نه تپوس وکړو چې مونږ کله د پاکستان د جوړېدو مرسته وکړو نو تاسو به د امریکې دپاره څه کوئ؟ نو جناح ورته وویل چې مونږ به د یو اسلامي هیواد په حیثیت به د نور اسلامي هیوادونو سره د امریکا د مفادو دپاره د شوروي اتحاد خلاف هلې ځلې کوو. او دغسې د دوی په منځ کې معامله وشوه. بله، د پاکستان د جوړېدو نه پس په دریم د مئی کال 1950 کې د پاکستان وزیر اعظم لیاقت علي خان د امریکې په سرکاري بلنه باندې لاړو او هغلته د 28 د مئی پورې په امریکا کې ایثار و. چې کله د امریکې د رئیس جمهور هیری ټرومن سره ملاقات و نو د امریکې رئیس جمهور ورته وویل چې تاسو به په سوړ جنگ کې د شوروي اتحاد خلاف زموږ مرسته کوئ. نو لیاقت علي خان ورته وویل چې موږ به ستاسو مرسته کوو د شوروي اتحاد خلاف، خو زموږ هم څه مسلې دي. نو یو مسله ورته دا کېښوده چې زموږ معاشي حالت خراب دی، زموږ معاشي کومک وکړئ. بله مسله ورته دا کېښوده چې زموږ فوج ته د وسلې او د پیسو ضرورت دی. درېیمه مسله ورته دا وي چې د کشمیر د جنګبندۍ چې کومه کرښه ده چې په هغې وخت کې به ورته سیز فایر لاین ویلو او اوس ورته لاین اف کنټرول ویل شي. دا کرښه به تاسو بین المللي کرښه نه تسلیموئ. او دلیل څه ورکوي چې د دې لاین نه دواړو اړخونو ته یو قوم اوسي چې هغه کشمیریان دي او هغوی ټول مسلمانان دي. او څلورمه خبره ورته دا کوي، دا ډېر اهمه خبره ده، دا ډېر په غور سره واورئ چې ډیورن لاین به را سره بین المللي سرحد بنې. نو اوس یو سوال پیدا کیږي چې د امریکې رئیس جمهور ترنه دا تپوس نشو کولی چې کومه فارموله تاسو د کشمیر د کرښې دپاره استعمالوئ چې دواړو اړخو ته تر یو قوم کشمیری اوسي او مسلمانان دي. نو د ډیورن دواړو اړخ ته هم یو قوم پښتون اوسي او ټول مسلمانان دي. نو دا را باندې ولې بین المللي کرښه منئ؟ خو بهرحال د دوی د په منځ کې زموږ په سر باندې معامله وشوه. بیا چې کله په افغانستان کې انقلاب وشو او امریکې د پاکستان کومکونه شروع کړل نو پاکستان ورته وویل چې F-14 تیارې به راکوي، بحري جهازونه به راکوي او چې مجاهدونو ته څومره وسله او پیسې ورکول کېږي نو هغه به د پاکستان ISI په ذریعه باندې ورکول کېږي. او داسې بیا معامله د افغانستان په سر باندې وشوه. بیا چې کله په کال 2001 کې امریکې په افغانستان حمله کوله نو په پاکستان کې د امریکې سفیره وینډي چیمبرلین د پاکستان رئیس جمهور پرویز مشرف ته وویل چې وایه څه غواړئ، موږ به هغه درکو، خو چې موږ څه غواړو هغه به تاسو موږ ته راکوئ. او دغسې بیا زموږ په سر معامله وشوه او د نورو کومکونو نه علاوه 33 میلیارډ ډالر هم پاکستان ته ورکړی شوي. اوس به راشو افغانستان ته چې د اوسه پورې
چې د افغانستان کوم یو باچا او یا رئیس جمهور کومه داسې معامله د بهر دنیا سره کړې ده چې هغه بغیر د خپلو چوکونه د ولس او وطن په ښېګړه تمامه شوې ده یا تمامیږي. ګرانو وطنوالو دا فیصله زه په تاسو باندې پرېږدم، دا فیصله تاسو په خپله وکړئ. اوس زه تاسو ته یو ډېره ضروري خبره کول غواړم. ما تاسو ته لږ ساعت مخکې د ابن هرمز په باره کې خبره وکړه، خو د ابن هرمز څه شی دی؟ دا سمندري لاره ده چې دا خلیج عمان او خلیج فارس د یو بل سره میلاوي او چې کوم بحري جهازونه د دې نه تېرېږي نو هغه بیا بحیر عرب کې داخليږي. د ابن هرمز نه یو اړخ ته ایران پروت دی او بل اړخ ته عرب امارات پراته دي. او چې څنګه ما لږ ساعت مخکې وویل چې په دنیا کې 3 میلیونه بیرل تیل د ورځې خرج کیږي، نو په دې ابن هرمز باندې 15 میلیونه بیرل تیل د ورځې تیریږي. خدا دومره تنګه لار ده که په دې کې یو د اوبو جاز غرق شي نو دا لاره به بند شي او دنیا کې به د تیلو یو ډېر لوی بحران شروع شي. لکه یو ورځ د برطانیې د فوج سربراه جنرال سر ډیوډ ریچارډز ویلي وو چې که ایران ابن هرمز بند کړه نو موږ تر اختي هېوادونو به د تیلو یو ډېر لوی بحران سره مخامخ شو. نو په دې وجه د دې لارې د حفاظت لپاره خرچه 50 میلیارډ ډالر د کال ده. هر یو کال په دې باندې 50 میلیارډ ډالر خرچه راځي. خو اوس به راشو خپلې مسئلې ته، افغانستان ته. په افغانستان کې د امریکا او د هغې د اتحادیانو هغه د 200 میلیارډ بیرلو تیلو او 433 ټریلیون کیوبیک فیټ ګیس ته ناست دي او موږ ورله په افغانستان کې 9 بیسونه هم ورکړي دي او په بدل کې افغانستان له د کال 4 میلیارډ فوج له د جنگ لپاره راکوي، خو بل اړخ ته پاکستان ته هم پیسې ورکوي. هغوی ته هغلته په هغه پیسو دهشتګرد تیاروي او موږ یې رالیږي. که هغه مري نو هغه هم زموږ بچي دي او که دلته مري نو دا هم زموږ بچي مري. موږ سره معاشي کومک دومره کېږي چې نه مرو او نه رخېږو. چې کله په افغانستان کې د شوروي خلاف جهاد د پاکستان د ISI او د CIA په کومک شروع شو نو په هغه وخت کې د کال 1980 تر د کال 1989 پورې په پاکستان کې د CIA چې کوم سټیشن مشر و دغه نوم و میلټن بیرډ. هغه به ویل چې موږ په افغانستان کې د اخري افغانه پورې جنګیږو، د اخري افغانه پورې. دا خبره ذهن کې کېده د اخري امریکایي پورې نه. حالانکه په هغه وخت کې د ډیلور یونیورسيټي د سیاسي ساينس پروفیسور جیمز ناتن ویلی وو چې دا ډېر لوی ظلم دی چې د افغانانو ژوند د واشنگټن د جنګ لپاره په دو ولګول شو. خو چې کله شوروي اتحاد ماته وخوړه نو دې بهرني طاقتونو هم خپې سپکې کړې او افغانستان د پاکستان د فوج او ISI پر رحم کرم باندې پرېښودو چې هغوی افغانستان بیا د کورونو جګړو په اور کې وروغورځاوه او هغه اور د اوسه پورې په افغانستان کې بلیږي. ګرانو وطنوالو، زموږ مشرانو همیشه د خپلو شخصي ګټو او چوکو دپاره د نورو هیوادونو سره د خپلې خاورې او د خپل ولس په سر سوداګانې او معاملې کړي دي او د افغانستان ولس ورته په پټو پټو ګوري. که چېرې دې مشرانو ته پته وه چې ولس به راپاسي نو بیا به دوی چېرته هم دا کارونه نو کړي. اوس هم هغه لوبه روانه ده. مري افغانان او ګټې ترې نور خلک چوتوي او د افغانستان واکداران صرف په خپلو لویو چوکو د مزو ژوند تېروي. ګرانو ملګرو، اوس چې افغانستان سره کومه موقع ده نو د دې حالاتو نه پکار ده چې موږ فایده واخلو او یو لوی افغانستان نه 10 لوی افغانستان به جوړ شي. د دوی د شتون نه فایده اخیستل پکار دي. امریکا د دنیا سیاست کوي. هغوی سره په دې سیمه کې بغیر د افغانستان نه بل ځای د ناستې پاتې نشو او که دوی د افغانستان نه لاړ شي نو جنوبي ایشیا به مکمله دوی د لاسه ورکوي او دا امریکا چېرته هم نه غواړي. نو په دې وجه امریکا دا چېرې هم نه غواړي چې د خپلو هدفونو پوره کولو نه مخکې د افغانستان نه وځي او جنوبي ایشیا د لاسه ورکړي. نو ځکه د امریکا رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ د 8 میاشتو د سوچ نه پس د افغانستان د دولت د مشورې نه بغیر یو قسم له اعلان جنګ وکړو چې موږ به په افغانستان کې د نامعلومه مودې لپاره ناست یو. خو چې څنګه ډونالډ ټرمپ اعلان وکړو نو د نوې لوبې چې کوم بل فریقو هغوی په افغانستان باندې اور بل کړو او د افغانستان خاوره د بهرني طاقتونو د ګټو لپاره په اور کې سوځي او موږ خپل په سلګونو ګلالي بچي د لاسه ورکوو او د افغانستان په دولت کې رئیس جمهور او د اجرایي رئیس په خپل منځ کې په جګړو کې بوخت دي. نه ورسره د وطن فکر شته
او نه د خپل ولس چې بې ځایه قتلیږي. ګرانو وطنوالو، دا یاد ساتئ چې امریکا او د هغوی اتحادیان ګورې زموږ لاسته ناست دي، موږ د هغوی لاسته نه یو ناست. موږ د امریکې او د دوی د اتحادیانو د ګټو دپاره خپل بچي هر ورځ په سلګونو د لاسه ورکوو او زموږ د بچو دا ټوله قربانۍ د بهرني طاقتونو په ګټه تمامیږي. نو یا د افغانستان بدبخته دولته او یا زما بدبخته افغانان ورونو او خویندو، راځئ چې د دوی د شتون او د مجبورۍ نه فایده واخلو او د اباسین تر د امو پورې خپل د پلار نیکه وطن لوی افغانستان جوړ کړو. ګینې دا موقع به بیا په لاس چرته هم رانشي. ګام دا یو خپل پروګرام لري چې د اباسین نه واخله تر د امو پورې خپل د پلار نیکه وطن جوړول. خو که زموږ په دولت کې لږه هم د خپل وطن سره مینه وه نو یو نه بلکې لس لوی افغانستانه به جوړ شي. خو نه پکې څه پښتو او د دولت سره مینه شته او نه ورسره څه پروګرام شته او نه ما کار ته پرېږدي. ګنې زما دې په پاک الله قسم وي چې زما سره کوم پلان دی نو زه لوی افغانستان جوړوم. خو د افغانستان دولت را خپې او لاسونه تړلي دي چې لوی افغانستان جوړ نشي او د افغانستان ولس ښه په قلاره ناست دی او د افغانستان د دولت سره پر شریکه خپل مړي او شهیدان شماري. زموږ بچي چې کومه قرباني د بهرني طاقتونو د ګیس او د تیلو د حفاظت لپاره ورکوي نو په کار خدا وه چې د هغې په بدل کې د افغانستان نه جنت جوړ شوی وي او د 4 میلیارده د فوجي کومک او څه کم د 4 میلیاردو معاشي کومک په ځای د زرګونو میلیارده کومک د افغانستان سره شوی وي. خو د بده مرغه زموږ مشران د افغانستان د بچو په قربانو د بهر دنیا د هیوادونو د تیلو او د ګیس حفاظت کوي او په بدل کې په ارګ کې د هغوی چوکو او ذاتي ګټو حفاظت کیږي او بس نور هیڅ نشته. ګرانو وطنوالو، زما د یوې خبرې پسې به بیا ارمان کوئ، خو وخت به تیر وي او زه به نه یم. او چې څنګه د لوی افغانستان نورې موقع زموږ مشرانو او ولس د لاسه ورکړي دي نو داسې به زما دا پلان هم د بدبخته پښتنو د تقدیر د تاریخ یوه دردناکه حصه جوړه شي. هغه یوه ټپه ده، وایي ارمان به وکړی وخت به تیري او بیا به جهان را پسې ګورې نه به یمه. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي زموږ د پلار نیکه وطن د اباسین نه د امو پورې ګران او خوږ لوی افغانستان.